بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 120 نمبر درس د ثلاثي مجردو ان شاء الله نن به موږ پنځم درس وایو. دا څلورم ما لیکلی دی، پنځم به ان شاء الله پنځم نمبر باب به ان شاء الله نن موږ وایو. د پنځم نمبر باب صرف صغیر به وایو. پنځم نمبر باب دی د پنځم نمبر د فعل يفعل په وزن دی. پنځم باب د فعل يفعل په وزن دی. د دې باب د فعل ماضی عین کلمه هم مضموم ده وی او د فعل مضارع عین کلمه هم مضموم وي، لکه کرومه یکرمو. ګورئ دا فعل کې وګورئ دلته کې په ماضی کې عین کلمه مضموم، په یفعل کې عین کلمه مضموم، او دا همیشه چې کله د یو صيغه عین کلمه مضموم وي په ماضی کې، نو همیشه به د هغې مضارع عین کلمه 100% هغه به په مضارع کې به عین کلمه مضموم وي. لکه اوس دا کرومه دی، په دې کرومه کې دا را عین کلمه ده، دا مضموم ده، نو د دې باب به همیشه لپاره عین کلمه په مضارع کې مضموم وي. نو کرومه یکرمو، نو دې ته باب کرومه وایي، باب کرومه. اوس بله دې کې یو خبره ده، دا باب کرومه چې دی دا همیشه لپاره فعل لازم دی، فعل لازم. او دا یاد وساتئ د فعل لازم نه د مجهول صيغه نه جوړیږي، نه مجهول ماضی جوړیږي، نه مجهول مضارع جوړیږي، او نه مجهول مصدر جوړیږي، او نه اسم مفعول جوړیږي. اسم مفعول هم نه راځي د فعل لازم نه، اسم مفعول هم نه راځي. او د کرومه یکرمو اسم فاعل اکثر د فعیل په وزن راځي، کریم فعیل کریم. نو اوس دا د صرف صغیر وایو. کرومه یکرمو، کرومه دا فعل ماضی معروف صيغه ده، او یکرمو دا فعل مضارع معروف صيغه ده، او کرمن دا مصدر معروف دی. فهو کریم چې دا اسم فاعل دی. نو ګورئ دا د باب صرف په دې ثلاثي مجردو کې واحد د باب کرومه چې دی کنه، د باب کرومه یکرمو، د باب کرومه یکرمو پنځم نمبر باب دی، صرف د اسم فاعل د فعیل په وزن راځي. نور دا ثلاثي مجرد چې شپږ بابونه دي، نو دا یو تی وباسم د دې پنځو بابونو اسم فاعل د فاعلون په وزن راځي. صرف د باب کرومه یکرمو اسم فاعل دا د کریم په وزن باندې راځي. دا کریم چې دا اسم فاعل دی، اسم فاعل دا اسم فاعل دی. نو دا د کرومه یکرمو باب اسم فاعل دی. کریم معنا ډیر زیات اکرام کوونکی، ډیر زیات اکرام کوونکی. الامر منه اکرم دا د امر صيغه ده، اکرم. دا تکرمو دی، تکرمو د دې تکرمو نه چې کله زه علامت مضارع دا امر جوړوم، نو اول به علامت مضارع تا لري کی، او اخري حرف به ساکن کی، اخري حرف را ده. تکرمو اخري حرف میم دی، دا میم به ساکن کی، نو شروع کې دا کاف ته دا نه ویل کېږي، دلته به حمزه ولګي. نو حمزه باندې اوس چې په عین کلمه باندې کوم حرکت وي او ما دا لکه ضمه وي، نو بیا به په حمزه باندې ضمه ولګي، او که په عین کلمه کسره یا فتحه وي، نو په حمزه باندې به بیا کسره لګي. نو دا اکرم دا د امر صيغه ده، ته اکرام وکړه. والنهي عنه لا تکرم، ته اکرام مه کوه. الظرف منه یعنی د دې کرومه یکرم باب نه د ظرف صيغه راځي مکرمون معنی ده د اکرام کولو ځای یا د اکرام کولو وخت. والآلة منه او اسم آله د دې کرومه یکرم باب نه اسم آله راځي مکرمون، د اکرام کولو آله. وافعل التفضيل المذكر منه او د دې کرومه یکرم باب نه د اسم تفضیل صيغه جوړیږي اکرمو، د اکرمو په وزن باندې. اکرمو معنی زیات اکرام کوونکی. زید اکرم من حامد، زید د حامد نه زیات اکرام کوونکی دی. والمؤنث منه کورما معنی زیاده مؤنث، یعنی دا د مؤنث لپاره راځي کورما، د مذکر لپاره به اکرمو راځي، او د مؤنث لپاره به کورما راځي. اکرمو زیات اکرام کوونکی سړی، کورما زیات اکرام کوونکی ښځه. ٹھیک شو؟ اوس دغه شانتې موږ له دغه راکړي دي مصادر، راکړي څلور مصادر دي. القرب معنا نزدې کېدل، نزدیک ہونا، اردو کې وایي نزدیک ہونا، موږ پښتو کې وایي نزدې کېدل. القرب، نو دا القرب چې دی د ده نه به هم د کرومه یکرمو په شانتې باب وکړي. قربه یقرب قربا فهو قريب معنى نزدې کېدل. الامر منه اقرب والنهي عنه لا تقرب. الظرف منه مقرب والآلة منه مقرب. وافعل التفضيل المذكر منه اقرب والمؤنث منه قربا.
اوس البعد، بعد معنی دور ہونا، لری کېدل، لری کېدل. دا القرب معنی نږدې کېدل او البعد معنی لری کېدل، یعنی چې ښه لرې شي سړی د چا نه. دور، دور اردو کې وایي دور ہونا، لری کېدل. البعد د ده به مونږ دغه شان دی د کرما یکرمو په شان. بعد یبعد بعدا، بعد يبعد بعدا، فهو بعيد بعيد. كريم په وزن د فعيل په وزن دا اسم فاعل دی. الامر منه ابعد والنهي عنه لا تبعد. الظرف منه مبعد والآلة منه مبعد. وافعل التبذير المذكر منه أبعد والمؤنث منه بعدا. اوس دلته کې الکثرت، الکثرت معنی ده بہت ہونا، یعنی زیاده ہونا، زیاد کېدل. کثرت معنی ده زیاتېدل. الکثرت د الکثرت مصدر دی، د دې مصدر نه به مونږ اوس د کرما یکرمو صرف صغیر وکړو. نو دا به کثر یکثر کثرة فهو كثير. الامر منه اكثر والنهي عنه لا تكثر. الظرف منه مكثر والآلة منه مكثر. وافعل التفضيل المذكر منه اكثر والمؤنث منه كثرا. اوس دغه څنګه النظف، النظف معنی ده پاکیزه ہونا، پاکېدل. نظف پاکېدو ته وایي. نو دا نظف مونږ سره مصدر دی، د ده نه به مونږ اوس د صرف صغیر ګردان وکړو. نظف ينظف نظفا فهو نظيف. نظیف معنی ده پاک ہونے والا، پاک کېدلو والا. الامر منه انظف، الامر منه انظف والنهي عنه لا تنظف. الظرف منه منظف والآلة منه منظف. وافعل التفضيل المذكر منه انظف والمؤنث منه نظفا. نو دا زمونږ سره د ثلاثي مجرد د پنځم باب صرف صغیر او ان شاء الله د دې نه پس د ثلاثي مجرد یو باب پاتې شو. ان شاء الله د هغې به بیا موږ صرف صغیر ښه طریقې سره کوو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هدف المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.